درې کسات داسې دي چې نه به ورسره الله قیامت کې خبرې کوي، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به الله پاک کی او دی له به الله دردناک عذاب ورکړي، نه به ورته الله به سره نه خبرې کوي، نه به ورسره الله د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او نه به الله پاک کی. درې کسان احادیث مبارکو کی راځي هغې کې یو شیخ زان بوډا زیناکار چې د بوډاوالي په حالت کې دی او د بوډاوالي عمر ته رسېدلی دی او دی زنا د بوډاوالي په حالت کې دی، بوډا دی او د بوډاتوب عمر ته رسېدلی دی او دی زنا کې مبتلا دی. ته به الله ګوري نه، د سره به الله خبرې نه کوي، دته به الله د رحمت په نظر باندې ونه ګوري، د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري، نه به ورسره الله خبرې کوي، نه به الله پاک کی او دته به عذاب دردناک میلاوي. حدیث مبارک کې راځي چې د چا عمر 80 کالو ته ورسي، ځان نه پې سوچ وکئ، هر سړي ته خپل عمر معلوم دی. د چا عمر 80 کالو ته ورسېده او دی لا ګناه کوي او د ګناه نه بس نه کړل، حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به دته وایي چې ما ته ستا عذر نه دی قبول. قیامت کې به ورته الله وایي زه دې عذر نه قبلوم، ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا بیا هم ګناه کوله، ته نه پوهېدې، تا ته علم نه و. د 80 کالو په عمر کې چې سړی ګناه کوي الله د عذر نه قبلي په میدان نه دی قبلوم عذر، ستا عذر نه قبلوم، ځکه ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا ګناه کوه. چې دی عمر ته بنده ورسېږي نو رب العالمین ترنه حیا کوي. الله وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور باندې عذاب ورکوم، ما له حیا راځي زه به دله په اور باندې څنګه عذاب ورکوم، ما له د ده نه حیا راځي. مشران چې ګوري او په لاره تېرېږي د اجړاګانو د کورونو مخې ته به ولاړې، 80 نه 90 کاله عمر یې دی، ورشه د اجړاګانو سره ژوند تېروي، د 80 کالو ته عمر رسېدلی، د دې سړي عذر الله وی په میدان محشر کې نه قبلوم، د رحمت په نظر ورته نه ګورم، خبرې ورسره نه کوم په میدان محشر. 80 کالو عمر ته ورسېده، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا دی، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا دی، دی اوس هم دا زنا کوي او دا ګناه کوي، د عذر نه قبلو. نو هغې دریو کسانو کې یو شیخ زانی دی چې د بوډاوالي په حالت کې دی بیا هم په زنا کې مبتلا دی، یو عمر کې هم ګناه نه ده پکار، خو چې کم از کم سړی داسې عمر ته ورسېږي 80 او 90 کالو ته ورسېږي. زه خو ټولو ته وایم، خصوصا مشرانو ته وایم چې سړی 80 او 90 کالو ته ورسېږي او د ده په مخ تکه سپینه ږیره ولاړې، ا دې پسې قینچي رالی او وایي او بلیډ پسې رالی، الله اکبر. بابا تا نه الله حیا کوي، بابا فرشتو ته وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور عذاب ورکوم. بابا ته الله نه حیا نه کوي، ستا نه الله حیا کوي، ته د الله نه حیا نه کوي. ږیره دې سپینه شوله او تکه سپینه شوله او نوسی دی د بابا په نوم باندې بولی، نوسی تا ته بابا وایي، بابا او بابا وسم د الله نه حیا نه کوي او په ږیره باندې بلیټ یې دی او لګیا دی، یې پې قینچي یې دی او ږیره مونډی کوي. بابا ته به څه حالت کې الله له ورځي؟ فرشتو ته الله وایي ما له د ده نه حیا راځي چې زه به دله په اور عذاب څنګه ورکوم، زه به دله په اور عذاب څنګه ورکوم. حیا پکار ده، د الله د ذات نه حیا پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کله د معراج په شپه ختلما نو یو تنور می ولیدو، دا سر طرف تنگو خلی تنگ و کته ارد او اور پکې بلیدو او بربند سړی او خزي پکیو، دسې د لمبې به برې تراویشتل بیا به په کته باندې لاړل، لمبې به بره راوستل او بیا به په کته لاړل. ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟
جبرائیل او میکائیل راته وی دا ستا د امت زناکار سړي او زناکاري ښځې دا د هغې عذاب دی. بس یو تنور کې بو په بره به یې راویشتل او واپس پتلل، تنور کې بو په بره به راتلل او واپس پتلل، تنور کې پراتو. دا ستا د امت زناکار دي، دا د هغې سزا ده، دا د هغې سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل العینان تزنیان، سترګې زناکاري دي، سترګې زناکاري دي. وزناهما النظر، د سترګو زنا چې دا هغه نظر دی. په لنډو خبره تاسو ته کوم، مونږ ټول مونځ کوو که نه، چاته د مونځ خوږوالی محسوسیږي، چاته هم نه محسوسیږي. مونځ چې کوو څومره پړماتي کوو، پړماتي مونځ کوو. چې څوک د نظر حفاظت نه کوي دته الله د عبادت خوږوالی نه ورکوي، دته خوږوالی نه راسي، عبادت کې به خوند نه خوند نه مزه به نه. حدیث مبارک کې راځي چې څوک زنا کوي یو خو الله د رزق نه برکت اوچت کی، ختم، رزق کې به برکت نه. دویم الله د مخ نه نورانیت ختم کی، نورانیت د مخ نه نورانیت لاړ شي او د رزق نه برکت لاړ شي. چې څوک زنا کوي داسې پاک دورو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ړوند صحابي په لاره را روان او کوم ړوند دی؟ هغه ړوند دی چې د هغه باره کې الله آیاتونه را نازل کړي. عبس وتولی ان جاءه الاعمى، هغه صحابي دی چې هغه باره کې الله قرآن کې آیاتونه را نازل کړي، هغه را روان دی په لاره. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته د امام الانبیاء بیبیانی دی. بیبیانو دې سی وکتل، نبی علیہ السلام ورته مګورئ، عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. ویل الله حبیبا دې خو ړوند دی، نو دې ړوند نه دی؟ نبی علیہ السلام ورته وایي تاسو مړند دی، که دې ړوند دی نو تاسو خو نه یړند دی، تاسو ورته نظر مه کوئ. اوس خو آسان کار دی، وی زما زړه صفا دی، زړه کې مې څه نشته. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته امهات المؤمنین د مؤمنانو میندې دي او د امام الانبیاء دور دی. امام الانبیاء وی نظر ښکته کو، ته وی زما زړه صفا دی. نه، د زړه صفاوالی دلیل نه دی، دا نظر غلط نه استعمالو. د سترګو زنا شروع ده، د غوږونو زنا شروع ده، دا دواعي د زنا دي. یاد ساتئ، زه خو درته د سوال په طریقه وایم، د سوال چې د بچو نه هم دا موبایل یې وایلی دی چې څه چل کوي ودي کې څه چل کوي. بعضې وي بچی مو چې ځان پانسي کوم، وایي پانسي که ځان که نه، ولې زه ګناهګار یم، پانسي کوه ځان. قطعا بچو له دا موبایل یې مه ورکوئ په لاس کې، قسم په الله. دا یاد ساتئ، د دې ځای دا خبره مې دا یاد ساتئ چې د مور او د خور تمیز د من نه وځي. ګورئ بیا به خفه یې، ګورئ بیا به خفه یې. که مور ته یې مور ووي ماله نوم بدل که، نوم چې ورسره دا و، داسې بې حیایي را ننوتلې ده، داسې بې حیایي را ننوتله. تفسیر روح المعانی لیکلی دی، وی یو زرګر ډېر پاک ژوند به یې تېرو، ډېر پاک ژوند. یو ورځ کور ته راغی، یو پیو والا به دې له پی راوړل. یو ورځ چې کور ته راغی نو بیبي جړلو. دی ورته ویل ته ولې جاړې؟ بس خفه یم. ولې خفه یې؟ وی دا پیو والا چې مونږ له به یې پی راوړل د 100 کالو نه وړوکی د دې سره لوی شوی و. وی نن چې ما له پی راوړل نو زما دا لاس یې داسې ونیو د شهوت په خیال، بس جړا راځي. دی مونږ کره راکوټې لوی شوی و، نن ما لاس داسې ونیو، زه پې پوهېدم په غلط خیال یې راله لاس له زور راک، بس اوس جړا راځي. دا زرګر خپلې بیبي ته وایي بس ته مه خفه کړې، دا ستا ګناه نه ده، نه د دې پیو والا ګناه ده، بس دا زما ګناه ده. وایي څه ګناه ده؟ وایي نن ما له یو زنانه راله، بنګړې ګوتی مې ورته په لاس کو، نو ما ولم په لاس داسې زور، بس اقه قرض و الله نن زما د کوره ویستم، دا قرض ما ته راوړه، دا ما ته قرض راورسېد. زه هم کاغي بې حیایي خورۍ دي، خو ته چې ورته ګورې دا د چا خور نه ده، دا د چا مور نه ده، دا د چا لور نه ده. ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته لور نه لرې، ته ولې دې ته داسې ګورې؟
او دا ګوره یو قرض دی الله به ستا د کوره وباسي ستا د کوره به الله دا قرض وباسي دا قرض دی قرض د رزق نه بې برکتۍ ختمیږي د چهرو نه نور ختمیږي ماشومان کنټرول کو په لنډو خبره دا ده نو چې مشران پې لګي نو کشران سړی څنګه کنټرول کړي نو چې مشر یې ګوري نو کشر ته څه ګناه ده چې مشر یې خپله نه ګوري نو کشر به کنټرول کړي د بې حیایۍ یو سیلاب راوتلی دی او راغلی دی والله علم الله دې تېنه زمونږ حفاظت وکړي بس بې حیایي راغلی ده بدامني راغلی ده بدامني راغلی ده او بې حیایي راغلی ده حیا اوچتېږي د معاشرې نه حیا اوچتېدو والا ده حیا اوچتېدو والا ده او اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت چې کله د سړي نه حیا پورته شي چې څه کوي نو بیا دې کوي بیا خور او مور او لور نه پیژني چې کله تېنه حیا پورته شو او بعضې ملکونه شته دی داسې شته دی اخبارونه وګورئ ښه شکر دی چې دې ملک کې چېرته علما دي شکر دی الحمدلله چې څه نه څه علما دې ملک کې شته او څه اختیار لاس کې شته چې دې قوم ته لږ دا په خپله خواهش خو تقریرو کې داسې ملکونه دي چې د جمعې په ورځې عالم په منبر کینی دله به لیکلي چټۍ راځي دی ځان نه تقریر نشي کولی شکر دی چې دا اختیار خو شته دی چې دا علما خو د قوم رهنمایي وکړي اخبارونه وګورئ داسې اخبار پکې شته چې بچی خپلې مور ته وایي ما له رشته وګوره هغه مور یې وګرځي بچي ته وایي ګرځېدم خو رشته مې ونه مونده نو دا بچی ورته وایي دې کور کې چې زما دا خور ده دا ما ته په نکاح که که دا خور ما ته په نکاح که که نه ته په بار ولې ګرځئ حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم پته ورته نشته چې مور څه ته وایي او خور څه ته وایي داسې حالت را روان دی چې بچی به وایي چې زه د مور سره نکاح کوم داسې حالت را روان دی حیوانیت را دنده کېدو والا دی او دا حیا را نه اوچتېږي دا حیا هم د منځ نه ځي او دقه موبایل به دا حیا پورته کوي دا مې یاد ساتئ دا بې حیایي چې راځي د دې د لاسه به راځي او د دې ټیک ټاکو د لاسه به راځي دا بې حیایي را پسې را روانه ده دا حیا به رانه پورته کېږي پلار او مورې د حیا هغه یو دور و چې بچي به د مور په مخ کې خبرې نشوې کولی بچي به د مور په مخ کې خبرې نشوې کولی بچي به د پلار په اظهار نه پخپو کو بچی به د پلار په مسله نه ودرېدو دا زما د بابا جان مسله ده او دسی دورو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کیږي بچی ته وای بچیا دې کمره کې در نه چرته ګناه ونشي دې کوډاګۍ ته خیال کوي دی ولی بابا جانا بچیا دې کې مې دومره پیری قرآن ختم کړی دی چې ما نه ییر دی چې څو سلامه قرآن شته دسی یو مشر یو بابا شتا چې بچو ته وای بچو ګورې که زه نه منو دې کمره کې ګناه ونه کوي ما ډېرې پیری په دې کمره کې د الله کلام ختم کړی بچو له قرآن ورکوي لاس کې بچیم علماو ته کښېنوئ دا درته حقیقت و امری ولی وای دی علماو پسې پیزار ګرځوئ بچو ته خو وایي اسې پسې ګرځئ اسې دا بې حیایي رانه نوتو واله ده وای ونیسئ د علماو لمنې ونیسئ دا د انبیاو وارثان دي چرې به ستا بچي ته غلطه ښوونه ونه کړي چرېم نه زه چې په کوم منبر ناست یم په کومه مسله ودرېږم دا مسله د امام الانبیا مسله ده دې نه زه غلطه ښوونه نه کوم دا د غلطې ښوونې مسله نه ده بچي به هم د دې نه برابرېږي او دقه یو حل دی بچو نه موبایل والی او د بچو جوړ د علماو سره پیدا کړي بچیم علماو له راولئ نو تاسو یې د علماو نه تروئ نو چې پلار یې ناست یو پوسټ ورکړي او د عالم تصویري او پګړۍ په سر تړلي او پلار یې هغه په خر پورې وتړي بچی وی پلار می تصویر ورکړي بچی شعر کی دا بچی به سبا د عالم قدر وکي دا بچی به د عالم قدر وکي چې پلار د آیډۍ نه پوسټ ورکړي کما خپل نه ویلي د ما به نو ویلي ما لیدلی دی خپل سره د پګړۍ می عالم لیدلې دی چې په خر پورې ول تصویر تړلې تب وای چې زما دا د هغه عالم ورکړو چې زما سیاسی مخالفو زوم ز ټیک شو ما د طارق جمیل صاحب تصویر لیدلې چې په خر پورې تړلې